یو محترمو مسلمانانو یو زبردست وظیفه دله در کوم، یو مکمل د حاجتونو دپاره د هر قسم حاجت دپاره د اسم اعظم وظیفه هم ورته ویلی شي. یا رشیدو یا رشیدو اسانه هم ده. د رب لا یزال، د رب کریم، د رب کائنات، د رب خالق کائنات وظیفه د محترمو. کم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی دې زمونږ حاجتونه پوره کړي، الله تعالی دې زمونږ مشکلات اسان کړي، نو د هغې دپاره دا تیزترینه، دا مجربترینه، دا پاورفل وظیفه انشاءالله تاسو وکئ، ستاسو حاجتونه به الله تعالی پوره کړي. دا اسماء الحسنه د رب کریم هغه زبردست نوم دی. د دې نوم معنی څه ده؟ یا رشیدو، غون په راه راست یعنی فراس راس باندې راوستلو والا، یعنی په صحیح لاره باندې راوستلو والا. ستا حاجت دی په غلطه لار روان دی، ستا حاجت په دی الله تعالی په صحیح لار روان کی. ته په خپله یو په غلطه لار روانې، نه ده معلومه راته چې صراط مستقیم باندې زه کومه لاره باندې روان یم هغه لار کږه ده او که نیغه ده، هغه لار زما منزل مقصود ته صحیح ده او که غلطه لار باندې روان یم. نو د دې نوم معنی ده چې په صحیح لاره راوستلو والا. څوک دی؟ صرف رب دی. ستا حاجت هم په صحیح لاره راولي، ستا مشکل به هم په صحیح لاره راولي، ستا مشکلات به دې الله تعالی ختمي، بیماری به دې الله تعالی ختمي، قرضونه به دې الله تعالی ختمي، یا نکاح دې ده هغه به دې هم الله جل شانه کوي. نو کم کم حاجات چې دې نه پوره کیږي هغه ټول په ټوله به دې الله جل شانه پوره کوي، ځکه پوره کولو والا زیات صرف د الله جل شانه دی. نو دا اسانه وظیفه ده، انشاءالله وی کوي د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره، او چې الله حاجتونه پوره کړي، الله مشکلات اسان کړي، نو بیا موږ ته هم دعاګانې کوئ. موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو. پرونو د مدرسه کې هم دعا کړې چې الله تعالی دې زموږ د کتونکو اورېدونکو حاجات او مشکلات ټول په ټوله اسان وګرځوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، الله یې د ټولو مسافرو حامي او ناصر مددګار شي. الله تعالی مو په ایمان خوشحاله که، الله تعالی مو دین او دنیا ښایسته که، الله تعالی مو حاجتونه پوره که، الله مو مشکلات اسان که. محترمو نن زمونږ وظیفه د رب کریم د ښکلي نوم وظیفه ده یا رشیدو، او معنی هم یې راته وکړه چې په صحیح لار راوستلو والا، ټول په صحیح لار راوستلو والا، ټول په ټوله. نو دې خواص دا دی محترمو، د دې تدبیر دا دی چې کم انسان څه مقصد یا څه تدبیر یې شروع کړی، کار دې شروع کړی. تدبیر هغه څیز ته وایي چې تا یو څیز شروع کړی وی چې د الله تعالی سر ته ورسوي، او په سمج کې دا خبره نه راځي چې دا به وشي او که نه، نو دا خلکو دپاره د ماښام او ماسوتن په ترمنځ ده، د ماښام او ماسوتن ترمنځ ده، یعنې ماښام لمونځ دې وکړو په دغې خپل ځای باندې کښېنه، او یا رشیدو دا به زر پیرې وي، یا رشیدو دا به زر پیرې وي. انشاءالله چې الله جل شانه به دې حاجت پوره کړي. او علماو څه دا هم لیکلي چې دغه تدبیر به د الله تعالی په نظر باندې راولي، یا په دې زړه کې به د الله تعالی القا وکړي. القا پېژنې که نه؟ په دې زړه کې به د الله تعالی راولي چې دا کار دې کېږي یا کار دې نه کېږي، یا به درته او که څوک روزانه دا اسم اعظم د دې ورد کوي، تمام مشکلات به د انشاءالله الله تعالی ختموي، او کاروبار کې به هم الله تعالی ترقي راولي. او که اوده شوې روزانه د ماښام مثلا ترمنځ زر پیرې وي، او که اوده شوې انشاءالله کېدای شي چې الله تعالی په خوب کې هم وښیي چې دا تدبیر دې داسې دی، دا حاجت دې داسې دی، دا حاجت دې پوره کېږي، دا حاجت دې نه پوره کېږي. الله تعالی ته خو څه ګرانه نه ده که نه، دا خو موږ او انسانانو چې تدبیرونه راته ګران دي، الله تعالی ته هېڅ ګران نه دي. نو انشاءالله دا وظیفه تاسو یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو دا په کاملې طریقې سره کوئ، په اخلاص او یقین او توجه سره دهان سره یې کوئ. روزانه د ماسوتن مونږ نه پسې کوئ، د ماښام مونږ نه پسې کوئ، زر وارې کوئ. الله تعالی نه غواړئ، الله تعالی حاجت روا ذات دی، مشکل کشا ذات دی. الله تعالی ورکړه کوي، ټولو انسانانو ته ورکړه کوي، د هغوی د انسان دغه مطابق چې انسان په الله تعالی کم ګمان کوي. نن خو زمونږ ګمان ختم شوی په الله تعالی باندې، نن خو مونږ په جیب باندې ګمان دی، مونږ په خپل ذات باندې ګمان دی، په خپل جیادات باندې ګمان دی چې دا نه وي نو بس سم، چې دا وي نو هر څه شته، چې دا نه وي نو څه نشته. محترمو
سکون او راحت او چین سکون راحت الله تعالی انسانانو ته ورکوي. الله تعالی دې مو تاسو ته راکړي. الله تعالی مو دین دنیا ښایسته کړه. الله تعالی مو په ایمان خوشحاله کړه. موږ ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوو. موږ تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوو. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا